أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. سورة المائدة 93 نمبر آیت. ليس على الذين آمنوا نشتر بها کسان مانی آمنوا چې مان راوړل او عملوا الصالحات او عملونه کوي نیک. عمل صالح عمل ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافقي. په دې باندې څه نشته جناح ګناه فيما په هغه څه کې طعمو چې دوی خوړلې دي مخکې. دا سره کې یو سوال جواب دی. کوم چې مسند احمد په مختلفو روایتو سره نقل کړی دی هغه دا چې کړه د شراب او د جواری د حرمت ذکر وشو چې د جواری مال خوړل هم حرام دي، شراب څښل هم حرام دي. نو د خلکو په ذهنونو کې سوالات را پیدا شو چې هغه مسلمانان چې کم د شراب او د حرمت د دې بیان او د نزول نه وړاندې هغه شرابونه څښلیو او د شراب نه توبه نه وکړي ځکه وخت حرام نه او دغه شراب په خېټه کې و دنیا نه ترې پات شوی دي. یا ډېر خلک داسې و چې د جواری مال به حرام نه ګاڼو، مخکې د جواری باره کې ذکر نه راغلی په شریعت کې. هغوی د جواری مال خوړلی دی او د هغې نه بعد وفات شوي دي او دنیا کې فلحال نشته. نو چې نشته د هغې به څه حکم په خېټه کې خو دغه څیزونه لاړل. چې به د شهیدانو باره کې دا خبره کوله چې ځینې شهیدان داسې وو چې هغوی وړاندې شهیدان شوي وو، وروسته د شرابو د جوارۍ د حرمت ذکر وشو نو خلکو به شکونه کول چې دغه شهیدانو باره کې به څه حکم وي. نو دې ځای کې د هغې جواب حل شو. الله تعالی وایي لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نشته په هغه کسانو باندې چې هغوی ایمان راوړل او عمل کوي نیک، جناح ګناه فیما په هغه څه کې طعمو چې هغوی خوړلي دي مخکې د حرمت نه، چې هغې حرمت نه و نازل شوی، هغې نه مخکې کوم خوراکونه کړي دي، شرابونه څښلي دي، یا د جوارۍ مال خوړلی دی، د حرمت د نازلېدو نه وړاندې نو په هغې باندې ګناه نشته. اذا ما اتقوا په هغه وخت چې دوی پرهیزګاري کړي. څه شي نه پرهیزګاري کړي؟ د شرک نه ځان ساتلی د ایمان یې راوړی دی، خو د شراب او د جوارۍ باره کې حکم نه راغلی نو په دې وجه باندې دا څیزونه استعمال کړي دي نو په دې باندې ګناه نشته. اذا ما اتقوا په هغه وخت چې دوی ځان ساتلی د شرک نه ایمان یې راوړی ګوره چې ایمان یې نه راوړی هغې حکم خو بیا بدل شو خو مسلمان نه شو. وآمنوا او دوی ایمان راوړی په څه شي باندې؟ په اصولو د دین باندې په توحید باندې ایمان لري، موحدین دي. وعملوا الصالحات او عمل د شریعت برابر دی، یعنی د دې حرمت نه علاوه د دغه جوارۍ نه علاوه د شرابو نه علاوه په نورو احکامو کې عمل د شریعت برابر دی نو په دې باندې ګناه نشته. ثم اتقوا وآمنوا، بیا یې پرهیزګاري کړله او ایمان راوړی دی. ثم اتقوا واحسنوا، بیا یې پرهیزګاري کړله او دینداري کړله، نیکي کړې ده. دې ځای کې د تقوا ذکر هم 3 پیر شوی دی، د ایمان ذکر هم 3 پیری شوی دی. په دې کې د محدثینو مفسرینو مختلف اقوال شته دي، خو په دې کې مشهور او مضبوط قول دا دی چې اولنې ایمان چې کوم دی نو د دین ایمانیات اصول مراد دي، چې کوم د ایمان ارکان دي هغه ته مراد دي، توحید ته مراد دي. او د تقوا نه څه مراد دي؟ تقوا کې د شرک ځان ساتل، د شرک نه، د شرک نه پرهیز کول، دا ته مراد دي. سړی ته د ایمان ارکان په ذهن کې شته، د ارکانو د ایمانی ارکانو عقیده لري، شرک نه کوي، مسلمان دی. هغې نه بعد د دغه څو حرام څیزونو نه چې حرام شوي لا نه دي د هغې نه وړاندې عمل د شریعت برابر دی نو په دې ټایم کې دی وفات شو، وروسته هغه څیزونه حرام شو هم خیر دی. الله تعالی وایي په دې باندې ګناه نشته. بیا پر دویمه مرحله کې چې کوم دی بر دویم کې چې ثم اتقوا وآمنوا دی. اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. منو بر دویمه تقوا نه مراد ځان ساتل د حرامو نه دي، چې د ایمان نه وروسته د حرامو نه هم ځان ساتي یا د کبایرو نه هم ځان ساتي. وآمنوا او ایمان راوړی دی، یعنی په هغه څیزونه باندې ایمان راوړل چې په الحال حرام شو، مخکې حرام نه اوس حرام شو، په هغې ایمان راوړل لکه شراب او جواري واخله. ثم اتقوا، بیا یې په نوره پرهیزګاري کړله، یعنی هغه څیزونه نه هم ځان ساتلی دی چې کوم شکمن څیزونه دي
او هغه شیزونه نه هم ځان ساتل چې کوم صغیره ګناهونه نه او شکمن شیزونه نه هم ځان ساتل دي. نو داسې وایي چې د اولنۍ تقوا نه مراد د شرک نه ځان ساتل شو، دویمه تقوا نه مراد د کبیره ګناهونو نه پرهیز شو، او دریمه تقوا چې کوم د شکمن شیزونه نه پرهیز شو. دې باره کې یو حدیث هم د دې تایید کې معلومیږي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې حرام واضح دي، الحرام بین والحلال بین وبینهما مشتبهات فاجتنبوا المشتبهات. حرام هم واضح دي، حلال هم واضح دي، او دې په منځ کې ځینې شیزونه شکمن دي. هغه شکمنو شیزونه نه هم تاسو پرهیز وکړئ، دا بهترینه تقوا ده. د ځینې علماو رایې دا ده چې په دې کې د ایمان او د تقوا مرتبو ته اشاره ده، ځکه د ایمان اعلی مرتبه دا ده داخلي چې ته د الله تعالی په ذهن کې کوم اعمال چې ته کې، نو په ذهن کې دا خبره ساده چې ګویا زه الله تعالی ته مخامخ ګورم او دا کار کوم، کم چې د حدیث جبرائیل کې راغی تفصیل دی. او کو دا حالت ته نشي جوړولای، نو کم از کم دا شکل او دا صورت خو به خامخا جوړای په ذهن کې چې زه کم کار کوم الله تعالی بالکل په دې ټیم کې مایي. نو بده کې دا ایمان څنګه حدا پوری قوي کیږي او ترقی کوي. دغه شان د کې عقیده چې کومه ده او د ایمان کم د ثمرات چې کم دي، کم برکات دي، هغه چې کومه ترقی کوي، نو بده کې هغه ته اشاره ده. لکه انسان د ایمان لري چې بس پارس منځ کوي، مسلمان دی، قرآن باندې یقین دی، قرآن مني، خدای نه خو دې سړی د دین لپاره مسافرای نه دی کړي، جهادونه نه دی کړي، کړهونه نه دی تر کړي، شپې مطالعه نه دی کړي، تهجد نه دی کړي، کتابونه نه دی کتري، د اسلام په سر باندې اچا سره جنگ جګړه کې نه دی راغلی. نو ښکاره خبردار دا ایمان کمزوري د هغه ایمان نه چې کوم سړی د شپه ورځ د دین د قربانۍ لپاره د سر نه تیر شوی دی، شوګیری کړی دی، کلونو مسافرۍ کړی دی، او د شپې نه وخت پورې مطالعه کړی دی، تهجد کړی دی، دعاګانې غوښتلې دي. دغه ایمان ډېر قوي دی په نسبت د اولنی باندې. نو بده کې د ایمان هغه مختلفو مرتبو ته اشاره ده، او د تقوا مختلفو مرتبو ته اشاره ده، مختلفو درجات. دا قول د معرفت القرآن دی. بهر حال باندې نو په دې صورت کې به ایمان د شي چې نشته په هغه کسانو باندې چې هغه ایمان راوړل او عمل کوي نیک د شریعت برابر، جناح ګناه پیما په هغه څه کې طعمو چې هغه وړاندې خوړلې دي او هغه شیزونه بعد ورسته حرام شوي دي. اذا متقوا بغه وخت جدي ځان ساتلې د شرک نه، وامنوا او دی ایمان راوړی په ارکانو د ایمان باندې، یا ایمان راوړی په توحید باندې، دوه یو شی دی، وعملوا الصالحات او عمل کوي د شریعت برابر. ثم متقوا بیا ورسته پرهیزګاری کړي د کبیره ګناهونو نه، یعنی کله چې کبیره ګناهونو حکم راغی چې کبیره ګناهونه دي دا غیر امزان وساتو. ثم اتقوا وآمنوا او ایمان راوړل، د ایمان نه مراد چې کوم د ترقی د ایمان شو، یا ایمان راوړل چې په حرام باندې په احکام د الله تعالی باندې، اولنی ایمانو د دویم احکام شو، ایمان راوړل د احکام د الله تعالی باندې دا کوو دا مکه په دې باندې یقین دی. ثم اتقوا بیا نورم پرهیزګاري وکړه د څه شي نه، د صغیره ګناهونو نه او د شکمنو شیزونو نه، واحسنوا او نیکی وکړله، ان هغې نه بعد هم عمل د شریعت برابر دی. نو دا د ایمان مختلف درجې شولې او د هغې دیندارۍ ته اشاره شوله. دا د صحابه کرام د دې اولني مصداقات دي. لهذا دغه صحابه کرام چې مخکې وفات شوي او د شراب او د جوارۍ د حرمت نه وړاندې، هغه خلک مجرمان تصور نه شو، هغه معاف دي. والله يحب المحسنين، الله تعالی محبت کوي د نیکانو خلکو سره، نیکان خلک یې خوښي. یا ایها الذین آمنوا ليبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم. دې ځکه کې بل حکم ذکر کیږي، مخکې دوه قسم احکام ذکر شو، یو هغه شی نه ذکر شو چې مستقیل حلال دي خلکو دپاره، دویم هغه ذکر شو چې کوم مستقیل حرام دي. اوس دریم قسم چې کوم دي هغه څیزونه ذکر کیږي چې هغه په ځینې وختونو کې حرامي، په ځینې وختونو کې حلالي، په ځینو ځایونو کې حرامي او په ځینو ځایونو کې جایز دي. هغې مثال د حج، لکه ښکار کول عام طور شرعا جایز دي، سړی ښکار کولی شي، خو چې کله احرام وتړي نو ښکار پې حرام دی، بیا ښکار نشي کولی. دغه شان ده کې ښکار عام کس کولی شي په نورو ځایونو کې. د حرام چې کوم حدود دي، د حرام په حدودو کې ښکار کول حرام دي، څوک یې نشي کولی. یو د مکې حرام دی کوم چې د ابراهیم علیه السلام په دعا سره حرام ګرځېدلی دی، چې کله سړی دې ته داخلېږي نو څلور طرفونو کې د داخلېدلو کومې لارې چې دي هغې ته لیکلي بدایة الحرام، چې کله بیا په بل طرف ته وځي هلته لیکلي نهایة الحرام، د حرام حدود ختمیږي. نو د دغې په منځ کې چې کوم حدود دي په دې کې ښکار کول حرام دي، ناجایز دي، هر چا دپاره ناجایز دي، که هغه احرام یې تړلی دی که نه یې تړلی، که حج عمره کې دی او که نه دی، خو دغه ځایونو کې به ښکار نه کوي.
دغه شر هغه سړی چې احرام تړلې دی اگر که د حرام د حدود نه بهر د لری زګین نه روان د احرام تړلې دی د احرام تړلو نه بعد به د منخ کار کول حرام شو دا هغه چیزونه دي چې په نور ځینې وختونو کې جایز په ځینې وختونو کې حرام په ځینو ځایونو کې جایز په ځینو ځایونو کې حرام اوس دا غي ذکر کیږي نو الله تعالی هغه کسان تاسو ایمان راوړی دي لا يبلونكم الله خامخ امتحان اخلي الله تعالی تاسو به شيء من الصيد پس شي د ښکار باندې لا يبلون دته ابتلاء او امتحان ویل کېږي امتحان ټول شرعي احکام دا مستقیل امتحان دی او بیا چې کله داغه کول دا هغه باندې عمل کول آسانی نو دا ابتلاء مشکل شو چې کله په عمل کول ګرانی نو دا ابتلاء ده مشکل عمل کول په مشکل چونکه دا باندې عمل کول مشکل دي نو دا ابتلاء خطرناک نشو لکه تا د چا ټینګ تړلای په رسۍ باندې او تا د وجه لاړ شو غلا وک نو تخکاره خبر د غلا کول نشي غلا کول تعالی ګران دي د امتحان آسان دی بس تقول لازم نشي کول غلا که حرام شو حرام دي شي که حلال شو حلال دي چې تخواس نشي کول دغه شر هغه سړی چې کمزورې شي به ډاکی نشي کول ظلمونه نشي کول نو هغه بیا سم عمل نشي کول چې امتحان متخاصن شو خو یو سړی ځوان جان سړی دی لاس یې رسیږي خزړه ور دی خو د لارې معلومي دي د کورونو دروازې ته معلومي دي او اوس دته امتحان دا د غلا مکه بغلا مت باندې ځکهګا او دوی کولې شي د ابتلاء لکه مشکل شو نو مده څنګه کې هغه امتحان ذکر کیږي چې کوم امتحان مشکل په دې اعتبار سره د عمل کول په آسان دي یعنی ښکار مکه او ښکار کول ته آسان شي دي په حرم موجودو کې د ښکار کمې کوترې چې کم زنګري سدونه چې د انسان نه یریږي نو ښکار کول په آسان شو دا امتحان په بنی اسرائیل باندې هم راغلی بنی اسرائیل باغې کې ناکام شو هغه باندې د میان د ښکار د نه کول امتحان او دی امت باندې د حرم په حدود کې دنه یا د احرام په حالات کې ښکار کول امتحان دی چې دا امت په تقریبا به کامیاب شوی دی نو الله تعالی یا ایها الذین آمنوا ها کسان تاسو ایمان راوړل لا یبلونکم الله بشیء من الصید خامخ امتحان اخلي الله تعالی تاسو نه په صحیح صد ښکار باندې ښکار امتحان براش په صحیح باندې یعنی ټول ښکار نه ځکه ځینې ښکارونه پکې جایز هم شته د احرام په حالاتو کې د حرم په حدودو کې میان نیول جایز دي دغه شان د کې هغه سپیچ په تامه حمله کوي لیونیس په خړول کې هغه وجل جایز دي د لړم وجل جایز دي د کوترې وجل په کارغه وجل پکې جایز دي دغه شان ټپس وجل پکې جایز دي په حدیثو کې شته دي لړم مار پکې وجل شي دا پکې جایز دي نو دین علاوه چې کم دي ناجایز دي نو بده وجه باندې به شیء من الصید صحیح صد ښکار باندې ویل ټول ښکار یو نه وایو ځکه ځینې شذونه به روسته مستثنا شي ځینې په حدیثو کې د مستثنا شوی دي ځینې د قران په آیاتونو کې مستثنا شوی دي چې دغه جایز ګرځي بیا تنالوه ایدیکم رسیږي هغه ته لاسونه استاسو یعنی ښکار کول به دومره اسانه په حرام کې استاسو لاس په ورسي یعنی د مرغو بچي او د حیواناتو تنکی بچي چې د سمرانی ولې شي سم مسله پکې نه انډي درغستلې شي سم مسله پکې نشته ده نو تاسو لاسونه ته ورسي د امتحان لګو درون شو وارما حکم او نيزه استاسو یعنی هغه زناور چې تاسو نشه راټینګولې زنګري زناور دي په نيزه او هي داغې نه بعد راټینګولې شي نو دومره امتحان په تاسو باندې راځي چې تاسو نيزه به ورسي د زناور ته او تاسو مخې ته براشي او تاسو ته الله ویلې چې ګوتی مور وړي ليعلم الله من يخافه دې د پاره چې الله معلوم کې هغه کسان چې الله نه یریږي بل غیب غیب سره امتحان دی هغه کسان چې الله تعالی نه یریږي هغه رابیل شي د پاره د امتحان الله تعالی راولېګو فمن اعتدى حق جاج زیاته وګ بعد ذلك ورسره دینه فله د هغه د پاره عذاب علیم عذاب دردناک دی حاصل دا چې د حکم دا ورېدل نو ورسته دې لګي ښکار کوي د ښکار په خپل جرم به ذکر شي سزا به ذکر شي دنیوي سزا چې دی به باقاعده د هغې قیمت ورکوي یا قیمت باندې به څاروي اخلي ورکوي به خو که دا ښکاري دوباره بیا د مخالفت وکړو نو بیا د هغې دپاره الله تعالی عذاب ذکر کوي چې فله عذاب علیم دې دپاره عذاب دردناک دی ځکه په اول ځل باندې ګناه کول سړی لږ لږ یریږي په دویم ځل باندې سړی ډاډه شي او په درېیم ته د سم باغي جوړ شي بیا د شرم هم د ګناه نه کېږي نو اول ځل باندې دنیاوي سزا شوه دویم ځل باندې د آخرت خطرناک سزا شوه د هغه صورت کې چې کله توبه ونه باسي او د صفات شي